نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. ډیرو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د الله رب العالمین د محبت اسباب د هغې موږ وضاحت او بیان شروع کړی مختصر، چې کله به یو انسان کې دا صفتونه راشي نو الله رب العالمین د دې انسان سره مینه محبت کوي. نو د هغې نه مخکې موږ یو څلور د اسباب ذکر کړو د الله رب العالمین د مینې د محبت، چې اولنی سبب په هغه کې دا و چې کله دا بنده د الله سره مینه کوي، محبت کوي، نو الله رب العالمین د دې انسان سره محبت کوي. او دویم چې کله یو بنده د قرآن سره مینه کوي، د قرآن سره محبت کوي، نو الله رب العالمین د دې انسان سره محبت کوي. ځکه قرآن او دا کلام الهی د الله د خبرې دي، او چې کوم سړی د الله د خبرو سره د الله د کلام سره مینه کوي نو الله د سره مینه کوي. او دریم کوم یو انسان چې د جهاد سره مینه کوي، د الله رب العالمین په لار کې جهاد کوي او د الله رب العالمین په لار کې جنگیږي، د الله رب العالمین په لار کې خپل مال او خپل جان لګوي، نو الله رب العالمین دی انسان سره محبت کوي. او څلورم کوم یو انسان او مسلمان چې د بل مسلمان سره مینه کوي، محبت کوي، نو الله رب العالمین د دې انسان سره مینه کوي، د دې انسان سره الله رب العالمین محبت کوي. پنځم نمبر سبب هغه دا ذکر کیږي، علماء کرامو دا بیان کړی دی چې کوم یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري په وجه باندې به الله رب العالمین د دې انسان سره مینه کوي، د انسان سره به محبت کوي. او دلیل په د الله رب العالمین د کلام د آیات دی چې الله رب العالمین فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله خپل پیغمبر ته وایي: پیغمبره د خلکو ته وایا، د مسلمانانو ته وایا، د مؤمنانو ته وایا، که تاسو دا غواړئ چې الله رب العالمین زموږ سره مینه وکړي، الله رب العالمین زموږ سره محبت وکړي، نو فتبعوني، زما تابعداري وکړئ، زما په نقش قدم روان شئ، زما پیروي وکړئ، زما خبره ومنئ. او کوم انسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو خبره مني، نو هغې ته به الله رب العالمین څه درجه ورکوي، څه مرتبه ورکوي؟ الله رب العالمین یحببکم الله. الله رب العالمین په خپله فرمایي چې دغه انسان سره الله محبت کوي. نو چې کوم انسان د پیغمبر تابعداري کوي، نو الله رب العالمین د هغه سره مینه کوي، محبت کوي. خو چې کوم انسان د پیغمبر تابعداري نه کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې نه ځي، نو د هغې سره الله رب العالمین مینه هم نه کوي، د هغې سره الله رب العالمین محبت نه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم انسان مینه کوي، دا د الله رب العالمین د محبت کولو ذریعه جوړیږي. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې به د انسان بیا هر یو څیز شاته کوي، د هغې نه به دیم تیري. چې کله دا انسان مخې ته پلار راشي، بچی راشي، کور راشي، مال دولت، محله، قبیله، قام راشي، نو په دې حالت کې به دا انسان او دا مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د ځان دپاره غوره کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه بر ځان دپاره غوره کوي. او په دې حالت کې به دا مسلمان د دنیوي اسباب، هغه بیا مور ده، که پلار دی، که مال دی، که جیداد دی، که قام دی، قبیله ده، که هر یو څیز دی، دا به شاته کوي، او دی به صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي، محبت به کوي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې کولو، د محبت کولو مختلف شکلونه دي. اول خدا چې انسان به ګوري چې په هر یو حالت کې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تابعداري وکړي. که هغه به انسان باندې غم راځي، نو په غم کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غم کې کومه طریقه وه، یعنی د انسان به د خپل غم ته ګوري چې ما باندې غم راغی، په غم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم یو تابعداري وه چې ما د هغې اتباع کړې وه، په هغه پسې روان شوی وی. په ده باندې خوشحالي راله، نو په خوشحالۍ کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ګوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت به ګوري. چې د خوشحالۍ په حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او تابعداري په کومو څیزونو کې ده چې هغه خپل کم او په هغې باندې عمل وکړم. بیا د انسان شکل دی چې د شکل او صورت په داسې طریقه جوړ کړي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته بیان کړی، او صحابو بیا د امت ته بیان کړی. نو دی به خپل شکل او صورت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې دا جوړی. خپل لباس دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق کوي.
داسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لباس کې د کم لباس نه منع کړی دا، یا په اغوستو کې به څنګه اغوستل کول، څنګه به پنسې وي، څنګه به عام لباس وو، نو په دې عام لباس کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي په خپل بدن او په خپل لباس کې به داسې طریقې نه اختیاروي چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرماني راځي، د غیرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیر د کفارو مشابهت راځي، داسې به نه اختیاروي. هغه غرض چې انسان به په ټوله زندګۍ په ټول ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري کوشش کوي. هر هغه کار به کوي چې کله به کوم کار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی، نه د انسان هغه په ځای راوړي. بجای د دې باندې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ونه کړي او دې په تابعداري کې د غیرو پسې لاړ شي، نو په دې کې به د انسان لپاره نقصاني او ورځ په قیامت به د انسان لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم سپارښت نه کوي. نو د الله رب العالمین د پیغمبر هر وینا هر خبره د مسلمان لپاره، د مسلمانانو عام مسلمانانو لپاره، هغه نارینه او زنانه دا د هغې لپاره قابل عمل ده چې د مسلمان په هغې باندې اتباع وکړي، مسلمان په هغې پسې روان شي. داسې نه چې مسلمان د پیغمبر طریقه په یو ځای کې پرېږدي د بغیر پسې راشي. بغیر پسې روانېدل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم نافرمانی ده او په دې باندې انسان د جنت مستحق نه ګرځي بلکې دا انسان د جهنم مستحق ګرځي. او کوم خلکو چې پیغمبر تابعداري کړې ده د هغې مثالونه زموږ مخې ته موجود دي چې هغه انسانان چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تابعداري کړې وه، الله رب العالمین په دنیا په آخرت کې هغوی ته جنتونه ورکړي. ټیک ده، په دنیا کې په هغې باندې مشکلات راغلي، مصیبتونه به راغلي، خو هغه ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې لپاره قربان کړي دي. د دنیا خپل مور یې پرېښي، خپل پلار یې پرېښي، بچې کلی وطن علاقې هر څه پرېښي دي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه ده پرېښې. نو هغې کامیاب په دې وجه باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې هغې روان شي او د هغې هر یو عمل، هر یو قول، هر یو فعل هغې د خپل ځان لپاره یو رهنما ګرځولی او یو دستور یې ګرځولی او د هغې د کامیابۍ راز هم دقه یو چې هغې په هر حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره یې منله. نو الله رب العالمین دې وکړي چې زموږ او ستاسو ټول ژوند هر څه کړه وړه، کېناستل، پاڅېدل او هر یو کار غم ښادي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې شي. الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري د ټولو مسلمانانو کې راولي او دغه تابعداري په وجه باندې الله رب العالمین موږ به جنت داخل کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام علیکم ورحمة الله.